د جنازې سره ذکر او تلاوت په جهر سره کول مکروه ده. یعنی د جنازې سره روانې او ذکر یا تلاوت په تیزه په आवाज سره کول مکروه ده. ښځه به جنازې لره نه ځي، جنازې لره به سپور نه ځي، بې له ضرورته واپس سپور راتلی سي. جنازې ته درېدل منسوخ دي چې یو ځای ناست وي او پر دوی جنازه راسي، دوی به نه درېږي، دا منسوخ سوي دي، یعنی جنازې ته به نه درېږي. د جنازې په لمانځه کې په دې غرض ډېر ځنډ کول چې خلک ډېر سي دا مکروه ده. رد المحتار صفحه نمبر 602 جلد نمبر اول. که یو سړی وصیت وکړي چې ما لره به غسل پلانی راکوي یا د جنازې لمونځ به پلانی راکوي، نو دا وصیت باطل ده. در المختار د جنازې لمونځ په لاره کې او په پردۍ مځکه کې بېله اجازې مکروه ده، او مړی به مسجد ته دننه کول د مکروه ده، یعنی مړی به مسجد ته نه ننباسي. رد المحتار د باران په وجه سره په مسجد کې د جنازې لمونځ مکروه نه ده. قاضي خان او که یې قریب معتکف وي یا یې ورور وي یا یې زوی وي یا یې پلار وي، دا معتکف وي په اعتکاف کې وي، نو په مسجد کې د جنازې لمونځ جایز ده. مبسوط په جنازه کې چې خلک کم وي نو 3 صفونه جوړول مستحب دي. ابو داود هندیه صفحه نمبر 161 جلد نمبر اول. که یو مړی یو ځای پیدا سي او یو علامه سره نه معلومیږي چې دا کافر و او که مسلمان، نو که په دارالاسلام کې دا واقعه پیښه سوې وي نو دته غسل او لمونځ ورکول کیږي. فتاوا هندیه صفحه نمبر 155 جلد اول.